بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن موږ سټوډیو ته چې کوم دی د تحریک لبیک ضلع 400 امیر مولانا حسیب قربان صاحب رابللی دی او د هغوی سره به خبرې اترې کوو. چونکې وختن په وختن زما پروګرامونه راځي. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله دلته کې ناست دي، د ولس خدمت کوي په روژه کې. د روژې نه علاوه خو سیلاب راغی او په دې سیلاب کې ډیرو ادارو کار وکړو. د ټولو ادارو چې کوم دی یو جهان مننه چې کوم هم د دغه سیلاب ځپلو مرستې کړي دي. اگر چې حکومت خپله ونډه پکې وانه چوله، دغې خلکو سره هغه شانتې کومک ونه کړه، د دغې خلکو د ادرسي ونه کړه، حوصله افزایي ونه کړله. خو بیا په دغه ضلع 400 کې تحریک لبیک چې په کوم انداز کې او په کومه طریقه باندې د دغه ولس خدمت وکړو او چې کوم ځای کې سیلاب ځپلو تنده نه وه ماته شوې، نو تحریک لبیک ورله هغه تنده ماته کړله او دومره بېهرته سامانونه یې ورکړل. د کچن سامان یې پکې ورکړه، کپړې یې ورکړې، پیزار یې ورکړه، ورسره چې کوم دی د ماشومانو لپاره تر چپسو پورې هر قسمه بسکټ یې پکې ورکړل، ورسره پوټ پیکج یې ورکړه. پرون چې کوم پوټ پیکج تقسیم شو نو 500 خاندانونو ته چې د یو پیکج قیمت چې کوم دی 10,000 نه زیات جوړېده، هغه یې ورکړه. خو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره په دغه سیلاب کې پری میډیکل کیمپ یې ولګولي. په دغه سیلاب کې چې کوم دی خلکو د پوټ پیکج ورکړه، دغه ټول څیزونه یې ورکړل. خو ما به همیشه په دغه ویډیو کې ذکر کوو چې یاره نور ټیمونه خو هم لګیا دي، دا چې زه کم تقسیموم نو دا هغه دي. نو موږ حسیب قربان صاحب ته بلنه ورکړې ده، هغوی نه به تپوس کوو چې کم ټیمونه تلل زما نه علاوه او دوی په خپله چې کوم دی نو کم تقسیم وکړو. ډېرو ځایونو کې چې کوم دی نو دوی ما د ځان سره شریک کړي دي، خو دوی ما له صرف رامنډه وښلې ده. اخري ټایم کې چې کله موږ سامان یې ښودلی دی نو دوی ته ما ویل چې راشه. په دې کې چې کوم دی د مولانا محمد شفیق صاحب د طرف نه چې کوم کارکنانو هغوی ته باقاعده ډېرو ته پکې معاوضه میلاوېده، چونکې تحریک چې کوم کارکنان دي هغوی په یو جذبه باندې کار کوي. یو نور حق دی ولې چې کور ساتي، بچي دي، خوراک څښاک، نو هغوی ته ډېرو ته چې کوم دی نغدې به د جیب نه چې کوم دی نو رفیق صاحب ورکولې. ورسره چې کوم دی نو ګاډو له به د خپله جیبه خرچه ورکوله. کوم ځای کې چې چېرته پیکج کې درغلي راغلی ده یا په خلکو شکوک او شبهات کړي دي، نو لطیف صاحب او رفیق صاحب او مولانا محمد شفیق صاحب چې کوم دی هغه د جیبه ډکې کړي دي. او څنګه ما ذکر کړو په یو پروګرام کې، نو د هغوی د خاندان چې کوم دی رشته دار کور کې چې کوم دی د هغوی چې کومه مزدوري ده، کومه کاروبار دی، د هغوی نه 10 لکه روپۍ چې کوم دی نو هغه بیلې کړې وه په دغه پیکج کې خو هم استعمال کړي دي. نو دا ټول هغه نچوړ مې درته بیان کړه. او نور به چې کوم دی حسیب قربان صاحب خبرې اترې کوي. حسیب صاحب دغه مایک به د ځان سره ونیسئ او تاسو به دغه خپلې خبرې را سره شریکې کړئ چې تاسو کوم ځای ته تللي او سم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان صاحب ټولو نه مخکې خو ستاسو ډېره مننه چې کله نه هم سیلاب راغلی دی او زمونږ د دې سلسلې د راشن د تقسیم آغاز شوی دی. نو تاسو ډېر په جوان مردۍ سره ستاسو ملګري ستاسو ټیم چې کوم دی مونږ سره ګرځي او ډېر په بلکې هره مرحله کې چې کوم دی مونږ سره الله کریم جل جلاله دې عوضونه او بدلي دنیا و آخرت باندې تاسو له درکړي. او بیا خو چې تاسو پوښتنه وکړه چې یاره زمانه علاوه کم ځای ته تللی نو هغه لیسټونه خو چون کې تاسو داسې دغه حالاتو کې زه راوغوښتم هغه مې ځان سره راونړل. خو مونږ اول ورځو کې چې مونږ تللي یو د میاولو طرف ته، هلته کې چې کوم دی تنګي ته سارسنګ ورته وایي، هلته تللي یو. یا دغه ځای کې یو بل ځای دی د تقریبا د خیالي نیر ورباندې راغلی دی، هغه ځای نو ما نه هېرېږي. هلته تللي یو. بیا چې کوم دی د صدریاب دی ګدل طرف ته یو ځای دی، هلته مونږ تللي یو. یو پیره خو تاسو سکول کورون ته مونږ سره تللی وې، دغې نه مخکې چې کوم دی یو ځل مونږ تللي یو هلته سکول کورون ته پکې. هغې نه بعد بل ورځ چې کوم دی مونږ نیستې ته بیا لاړو، چونکې ستاسو څه مصروفیاتو اوزګار نه وې. او نیسته کې بیا مونږ وکړل او هغه مو الحمدلله په داسې ځایونو کې وکړل چې 3-4 ځای کې مونږ تقسیم کړو. هغې نه بعد نیسته کې بیا چې کله مونږ لاړو هلته مدینه کالوني راځي، هلته لاړو. هغې نه یو ورځ مخکې مونږ ابابکرۍ ته تللي وو. ابابکرۍ کې مونږ 2 ځایه تقسیم کړو، که ستاسو یاد شي یو ځای کې تاسو مونږ سره هم وې. او بیا هلته کې د ترناب کې ډیګی کورونه راځي، هلته مونږ کړی وو. ورسره بیا میا کلی که میاګان دغه دی هلته مونږ کړی وو، کوز میا کلی.
او دغلته چې کم دی بیا یو ځل خو تاسو مونږ سره په اوچا مسلم آباد کې خدا ابل ورځ چې کم دی مونږ لاړو الته زمونږ سو دلته باجی آباد شریف ته خلک راتللم چون کې هغې ګیله کړې وه چې مونږ ته نه دي رسېدلې نو هلته کې مونږ څه د نقدیت پروګرام هم وکړو او هغې نه علاوه چې کم دی مونږ په اوچا مسلم آباد کې دا دریم ځل چې مونږ نه کم کسان پاتې شي چون کې کله به مونږ لاړو اخر ټایم کې نو مونږ سره راشن به کم نو هلته مونږ وکړو او بعضې علاقې که ما نه هېرېږي نو معذرت غواړم او زیاتره مرحلې داسې چې تاسو هغې کې مونږ سره وئ صحیح زمونږ نه علاوه نور ټیمونو او ستاسو نه چې زمونږ هو الحمدلله تقریبا لکه تاسو چې به کتل اکثر به مونږ سره یو هغه شازورو یو به هغه مزده وه د دې نه علاوه چې کوم په سودکو کې مال تللی دی یا هلته چې به چا رابطه وکړه او ځان سره به ثبوت وغیره راوړل او امیني صاحب ته به وښودل یا د هغې ټیم ته نو هغې به چې کم دی وله ورکول داسې خو ستاسو نه علاوه به هم چې کم دی تقریبا 70% به مونږ کړي وي یا 60% او دې نه علاوه چې کم دی هم زمونږ داسې هنګامي حالاتو کې ګروپونه وځي او لکه مثال په طور یو ټیم داسې هم راشي او ورځ چې هغه مونږ د ارچا صدۍ او یا د چوتي پل په طرف باندې ځو او هغه یو د ترناب په طرف باندې مونږ ته ډسټریبیوشن راشي یا مونږ ته د تنګي طرف ته راشي نو هلته مونږ بل ټیم ولیږو نو چونکې تاسو مونږ سره یو ځای کې او هغه بل ځای ته لاړ شو نو هغه چې کم دی بیا ستاسو دغه نه خطا شي او اندازې مطابق دې کې کم قسم سامان تاسو ورکړ او کم قسم سامان خلکو را لېږلو خلکو د سیلاب ځپلو سره کومه مینه وښودله او کم څیزونه مو ورکړل نو غلاب خان صاحب دا خو به ګرانې شي خو د فوډ چې څه ته ویل کېږي فوډ چې هغه د انسان ګېډه غواړي یا د انسان روزمره زندگی ورباندې تېرېږي نو الحمدلله د فوډ هر قسم سامان تر ملپیکو او تر بسکټو او تر جوسونو پورې پکې او که لوښو طرف ته راشو نو اب هم یو غټه سلسله له تاسو کیمرې باندې خلکو ته ښودلې هم دي چې په لوښو کې به زما د علم مطابق داسې سامان نه وي تر جګونو ګلاسونو او د ترماسونو او د کولرو او د بالټو پورې تر دا ټیپنونو پورې هر سیز الحمدلله لکه تحریک والا دي داسې خلک چې عوامو او پیسې راټولې کړي دي تاسو په کیمره باندې ویم تاسو ته به یاد شي چې کله کله به تاسو راواغستل ګونټونه پکې خلکو رالیږلي دي تڼۍ پکې رالیږلي دي د کردانې د ستونو پورې سامان یې پکې رالیږلی دی د خپل کچن نه د مسالو او د مالګې او د چینو ډک ډبي راغښتي دي او د وچې چې هغې پیوي پکې چې کم دی چولی دي ټوپې پکې راوړي دي مسواکونه پکې راوړي دي او هغه څیزونه چې کم د انسان روزمره زندگی ورباندې تېرېږي او زه کله کله دې ملګرو ته خاندم هم زه یم هغې تحریک والا خو الحمدلله مخلصان خلک دی او دا زه ستاسو د کیمرې په دغه یو چیلنج سره وایم چې دومره اعتماد چې څومره په تحریک باندې الحمدلله په ټول عالم کې د خلکو دی په چا به نه او یا چې څومره تحریک والا د عوامو سره په دې سخته مرحله کې خدمت وکړو نو دومره به بالکل چا نه کړي الحمدلله تحریک والا چې کم عوام دي قائدین خاص هغې خو چې کم دی بالکل سوال نه پیدا کېږي چې چا په اعتماد نه خو چې کم عوام دي لکه مثال په طور ما ته د یو علاقې ورکران یو د یو یو سی وي سی ذمه داران یو موږ په مرزو بازار کې کیمپ لګاو په خدای باور وکړه ویډیوز به تاسو کتلي چې خلکو له خزانې راوړي دي ماشومان هغه خزانې چې کم دي هغه د هغې چې کم د کیمپ هغه بکسه وه هغې کې ورچولي دي او هغه دلته مونږ جی په سرکی کې لګولو کیمپ او دلته کې مونږ حاجي آباد شریف کې یو کیمپ لګولو دغلته او مرزو په سطح باندې یا د سرکی دغه علاقه کې چې کم دی مونږ دلته کیمپونه لګولي دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو که نه چې یاره خلکو پکې پیوي او کم څیزونه بالکل پکې رالل خو لکه هسې ستا اندازې مطابق تر دې وخته پورې به څومره پورې هسې تقسیم شوي مونږ به 400 خبره کوو نه د سین کوو نه د بلوچستان کوو نه د سوات کوو نه د ډی خان کوو 400 والي سره خو ذکر وکړو دغه تپوس خو ځکه مه کوئ چې دا به ګرانه شي او زه به دا ووایم تاسو ته چې کله مونږ د یو ورځې حساب وکړو هغه صاحب هغه رور چې کله مونږ سره دغه نو چې مونږ هغه کمپیوټر دغه لسټونه کله خېجول نو تاسو ته ما اطلاع درکړه چې مونږ نن تقریبا څه کم د 2 کروڑ روپو تقسیم وکړو نو چې په یو ورځ باندې د 2 کروڑ روپو تقسیم څه کم وشي داسې ورځې راغلی چې مونږ یې چې کم دی ډبل او ټریپل गाड़ी چې کم دی بار پیری په مونږ کړي د ډېر لوی دغه او دې کې به سامان هم داسې راغلی لکه څنګه چې پرون د ماجوکي ذکر مونږ وکړو ما ته یو ملګري وي چې ما یاره څومره سامان به زمونږ ګپ شپ ته ورسره هغه یاره د 9,000 روپو به بیا ما ته پرون ماسوتن چې کم دی کالو کو ما ته یاره سودا رانه چې کم دی په 12,000 روپۍ یو کس واړی ګاونډي چې دا سودا ماله په 12,000 روپۍ باندې راکړه قیمه وتی چې نه زما خپله ضرورت دی نو دغه خو مونږ نه یادو چې اونکې اخلاص دی نو که یو پیم چاته میلو شي غټه خبره ده خو الحمدلله لکه یو پیکیج بل ستاسو د 400 چې کوم ګروپونه دی کې ما یو تصویر وکړو دلته به څوک ام پی ای یا به ایم ان ای هغه څه سامان تقسیم کړی او بیا هغه هلکانو کاټن راټولې کړي چې مونږ لکه بالکل سره به دوکه راکړې ده کاټن کې څه نغښتي وسه به وو نو آی به تاسو وضاحت وکړې دغه شان کار مونږ نه کوو صحیح خو دلته تاسو ډېرو ځینو ته لاړه چې هلته انتظامیه رسېدلې دلته حکومت رسېدلی دی
کله چې هم ستاسو کیمرې په سترګه چې کله تاسو ته تپوس کوي اکثر نو اکثر په نه کې جواب راځي چې نه دي راسېدلې او یا چې راسېدلې دي نو صرف غټې روجې راوړي دي پخې او اوبه یې راوړي دي او په هغې باندې هم کله کله جګړې شوي دي. اوس کم ضروریات دي چې تاسو د خلکو ته ووایو په تحریک لبیک باندې هغوی اعتماد کوي د دې په حاجي آباد شریف باندې هغوی خپل نو ضروریات خو چونکې نن چې کوم موږ د ډډیال نه آزاد کشمیر نه قافله راغلی وه تاسو وکتل چې هغې کټونه خیمې وغیره راوړل او د هغې نه بعد موږ تاسو چې کوم دی سروې وکړه که ستاسو خیال یې هلته هغې د اوبو د بورونو مطالبه وکړه چې چونکې دلته زموږ اوبه ډېرې زیاتې خرابې شوي دي د میډیکل کیمپ مطالبه وکړه او څنګه چې موږ الحمدلله زه به زیات یاد نه کړم خو تقریبا 40 یا 30% به موږ 400 کې په پریوتې کورونو له نغدي نن هم تاسو کتل که نه چې هغې نقدیت هم ورکړو هغې له نو زه به دا ویم چې هغې ته نن سبا چې کوم دی که څوک په موږ اعتماد کول غواړي یا په خپله باندې کول غواړي نو یو د اوبو د بور مسله ده هغې ته د میډیکل کیمپ مسله ده او بل چې کوم دی د دغه کریک او د پریوتې مسله ده نو زه یم که داسې وشي چې انسان د کریک توفیق لري هغې له د کریک هغه مرمت یو کې ځکه داسې کرکونه راغلي تاسو به کتل چې غونډه خښته پکې منځ کې راځي لکه معمولي کریک نه دی او د پریوتې مسلې زیاتې دي نو زه یم که څوک د پریوتې هغه استعداد نه لري نو کم از کم خیمې په صورت کې د هغې سره مدد وکړي ځکه تاسو نن وکتل چې هغې ځان له هغه د جوارو هغه ټانټې و چې کوم دی دا په دغه باندې اچولې دي یا د ګنو هغه شنې دغه یې اچولې پاڼې او د هغې سپرونو لاندې زندګي تېروي نو په کار دا چې هغې څوک مدد کوي نو یا د خیمې په صورت کې یا د کریک په صورت کې یا کم از کم د پردې دیوال وغیره چې داسې وکړي یا او میډیکل کیمپ او د اوبو صورت کې دوی ته ډېر زیات ضرورت دی. صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو سوالونه ډېر دي حسیب قربان صاحب سره په بله مرکه کې کوو ځکه چې پروګرام اوږدېږي انشاءالله مولانا محمد شفیق صاحب سره خو هم خبرې اترې کوو او د دې لګښت چې کم دی هغه نه لګي ولې چې دروازې ګاډي وتلي دي او ما تاسو ته چې د خلکو تنده ماته کړې ده چاته دا نه دي ویلي چې دا وړه او دا موړه ورکې ښه کپړه چې دی کې کومه کپړه راغلې ده که نه نو ګنډلې کپړه هم راغلې ده او بغیر ګنډلو ما حسیب قربان صاحب نه دا خبره اورېده چې خلکو روغ دوکانونه اخیستي. بالکل جی دا خبره به زه تاسو دلیل سره وکړم چې خلکو لکه مثال دا بن بختیار براکټ دی که نه نو په دې کې مثال یو سړی راشي او دغه ته ووایي د پیزار دوکان والا ته چې ستا څومره پیزار دی دا په کارټونو کې پیک کا او د دې چې دا سره کوم حساب دی هغه ولګوه او د هغې نه بعد چې کوم دی ما ترې بوجو کې واچوه هغه ټولې بوجې ګاډي ته ایښتې دي او هغې چې کوم دی تحریک له رالیږلي دي یا د کپړو دوکان یې اخیستی دی او هغې چې کوم دی بالکل په بوجو کې بند کړی دی او هغې تحریک ته حواله کړی چې دا تاسو پرې خلکو باندې تقسیم کړي. صحیح ښه کتونکو خو چا ټاپي م ورکړې ده نو موږ یې قدر کوو خو چې په اخلاص یې ورکړې ده. تحریک لبیک په دغه 400 کې چې څه تقسیم کړل یا تقسیمي یا مزید هم دا سلسله روانه ده بنده نه ده دې کې چې کوم دی په ډاګې کې 50 هزار روپۍ 26 کورونو ته ورکړی شوې دغه شانتې په نورو کلیو کې چې کوم دی 10 هزار روپۍ نقدیت ورکړی شو دغه شانتې د خدا د پنجاب خلکو د کشمیر خلکو چې دی کم تعاون کو بیا په حاجي آباد شریف باندې او بیا په مولانا محمد شفیق صاحب ډاکټر محمد شفیق صاحب باندې چې د خلکو کم اعتماد دی او کم مینه لګاو دغه خاندان سره ساتي دا څه بې خرته ده دې څه دغه نشته دی خدا دا چې ما درته وویل چې کار ډېر صفا دی د دغه ځای نه چې په کوم انداز کې وځي نو د هغې چاڼ کېږي دا نه چې دغه روزانه زنانه هم راځي کپړې مولي وړي او خو هغې خلکو ته شفیق صاحب هم دا وایي زه هم ورته دا وایم د حسیب قربان صاحب هم دا خبرې چې سیلاب ځپلو مال دی ولې دا زهر دی او دا آرام دی تاسو مه استعمالوئ. بل ځای کې شفیق صاحب خبره چې ټول خلک غریبانان دي په 2,500 او په 2,000 څوک بورې څنګه والي خو چونکې دا د غریبانانو د پاره نه دا د متاثرین سیلاب د پاره دی. نو کتونکو دغه څو خبرې هم درڅه شریکولې تاسو چې دا کومه ویډیوګانې ګورئ نو دا په دې هفته کې چې کوم ځای ته دوی تللي دي او تقسیم یې کړی دی په دغې باندې ما پروګرام کول غوښتل مزید به درسره هغه لیسټونه هم شریکو د ډېرو خلکو نه دوی لیسټونه نه دي اخیستي خو هغه چې زه کله لاړم نو ما لیسټونه اخیستل شروع کړل دوی یې دغه اړه تپوس کوه نو خو بیا هم خلک تپوس کوي چې چاله هم ورکړل نور د الله کیمره لګېدلې ده او هر سړي ته پته ده نو انشاءالله الله دې کي چې دا سلسله هم دغه شانتې روانې نه ووټ نه نوټ نه احسان او نه تاسو ته دا وایي چېرې زموږ جنډو لګوئ. تحریک لبیک مشر مولانا محمد شفیق صاحب څه خبره کوي چې دې کې سختې ډېرې او دې کې چې کله یو سړی د الله شي او د الله د رسول شي په هغه احکاماتو باندې پوره شي نه بیا بل خواته نه ځي به تحریک لبیک ته راځي موږ ته اجازت نشته دی نو دا ډېر واضحه منشور دی واضحه پیغام دی نو انشاءالله نورې خبرې به بیا کوو ډېره مننه خوشحاله